أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. دا سورة قرآن مجيد تدین د سورۃ الاحقاف. احقاف ویل کېږي د شګو خټانو او د شګو ډیرکو ته، او دا هم یو علاقه ده چې حضرت هود علیه السلام هغې ته رالیږلی دی الله پاک د یمن په علاقه کې. واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. نو په دې کې چې کم دی کې چې دوی آبادو د دوی دا قوم هغه د شګو خټان او د هغې ډیرکۍ وي، او چې کله دوی د الله رب العالمین په احکاماتو باندې عمل ونه کړو نو عذاب الهي په دوی باندې راغی. د هغې واقعه په دې کې ذکر شوې ده، ځکه صورت ته ویلی کېږي سورۃ الاحقاف. دا صورت هم مکی صورت دی او قبل الهجرت نازل شوی دی، او آخري سپارو چې څومره صورتونه دي نو په دې کې احکامات ډېر کم دي. د دې کې ټول یا تذکیر بآلاء الله دی چې د خدای نعمتونه ورته یادوي، د الله تعالی بندګي ومني او د الله تعالی توحید تسلیم کوي، او کله تذکیر بأیام الله دی د سابقو قومونو عذابونه ورته مخه کوي چې دینه عبرت حاصل کوي او د الله تعالی د حکمونو انحراف مه کوئ، او کله تذکیر بما بعد الموت دی چې ګوره مرګ نه پس دا حالات تاسو مخې ته را روان دي، هغې دپاره استعداد او د هغې دپاره تیاری برابر کوي. نو په دې کې هم دغه درې مضامین ثلاثه او د هغې د اثبات دپاره دلایل عقلي او نقلي هغه پکې الله رب العالمین ذکر کړي دي. د دې نه مخکې چې سورۃ الجاثیه الله رب العالمین کم ذکر کو او اختتام ته ورسېد، نو د هغې آخر هم هغه دا چې د الله رب العالمین په آیتونو پورې به دوی ټوکې کولې، ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا. نو په آخر د سورۃ الجاثیه کې د قرآن حکیم صداقت او حقانیت هغه بیان دی، او د دې فاتحه دا چې تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، او بیا د هغې نه پس هغه د توحید او د رسالت او د معاد د هغې اثبات دی او د هغې دپاره مختلف دلایل دي. نو الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما. نه دی پیدا کړی موږ اسمانونو او ځمکې لره او هغه چې په منځ درې دواړو کې دي، لیکن په حق سره او په یو نیټې معلومې سره چې کوم وخت پورې به د اسمان ولاړې او کوم وخت پورې به د ځمکه غوړېدلي، دا د الله په علم کې ده، یعنې د قیامت هغه وخت الله ته معلوم دی. والذین کفروا او هغه کسان چې هغې کافران او مشرکان دي، نو د هغه څیز نه چې دوی یرولې شوي دي معرضون، نو دوی د هغې نه مخ اړوونکي دي. د الله پیغمبر ورته وایي ګوره عذاب به د باندې راشي، خو بس دوی اعراض کوي او دوی چې کوم دی په هغې باندې عمل نه کوي. قل ارأیتم، تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې خبر را کوي تاسو هغه څیزونه چې تاسو یې بلئ ما سوا د الله رب العالمین نه دا معبودان باطله. ارونی ماذا خلقوا من الارض، وښیئ تاسو ما ته چې کوم یو شی دی چې دوی پیدا کړی دی د ځمکې نه، کوم ځای کې تخلیق کړی دی، ونه یې جوړه کړې ده او که نه سمندري پیدا کړی دی که غرې ودرولی دی. ام لهم شرک فی السماوات، او که نه دی د دوی دپاره شریکت په اسمانونو کې، نعوذ بالله الله تعالی سره څه تعاون کړی دی د اسمانونو په جوړولو کې، داسې هم نه ده. ایتونی بکتاب من قبل هذا، راوړئ تاسو ما ته یو کتاب، دلیل نقلی پیش کړي، راوړئ تاسو ما ته یو کتاب وړاندې د دې نه، من قبل هذا ان هذا القرآن، که د دې قرآن نه علاوه بل آسماني کتاب کې داسې یو خبره وي هغه تاسو پیش کړئ. او اثارت من علم، او یا تاسو پیش کړئ یو روایت چې کوم دی د علم، اثارت من علم، که د زړو یعنی کتابونو سو بقایجات یا د هغې سره روایات تاسو سره د پیغمبرانو هغه علوم په هغې حواله ورکولی شئ نو هغه پیش کړئ. که چېرې تاسو رښتوني په دې خپله خبره کې
ومن اضل ممن يدعو اوس کې څوک یو خبره کوي او دلیل په نش پیش کوله نه عقلی او نه نقلی مختاره خبره ده دا گمراه دی ومن اضل ممن يدعو من دون الله او څوک دې ډېر گمراه دا غچانا چې هغه بلنه کی ما سوا د الله رب العالمین نه هغه معبودان او هغه بوتان ته چې هغه خبره نشي منظور ولې د لپاره الی یوم القیامه الله وی قیامت پورې ته جاړه او فریاد کوا خوستا یو درخواست هم هغه منظور ولې نشي او لا منظور ول خو له خبره ده وهم عن دعائهم غافلون او حال دا چې هغه د بلنه د دوی نبی خبره دي هغه ته خدا پته نشته چې موږ څوک څغواړي او څوک رانه غواړي اول رانه غواړي هغه ته خدا تفصیل نه معلوم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او باغ وقت چې کله راجمع کړي شي دا ټول انسانان ان یوم القیامت نی بدا بوتان د دوی لپاره دشمنان او ای بهغی په عبادت د دوی باندې کافرین معنا جاحدین انکار کوونکی هغه به انکار کوي ما كانوا ایانا یعبدون واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او په هغه وخت چې کله تلاوت کول کېږي په دوی باندې آیاتونه زمونږه واضحه نوای هغه کسان چې کافران دي للحق فبارد حق حق څوک دی قران پاک نو د حق کتاب په باره کې دا غي ریمارک زادي چې کله راغی دا کتاب دوی ته هاذا سحر مبین چې دا هغه جادو واضح ده ام یقولون افترا بلکې وای دا مشرکان او کافران چې د ځان نه جوړ کړل دي پیغمبر علیه السلام دی کتاب لرا تو دو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې د ځان نه جوړ کړی ما دا کتاب نو نه مالکان تاسو نه مال پاره من الله شیئا ان من عذاب الله شیئا ایک بالفرض ما دا کتاب د ځان نه جوړ کړی نو مطلب دا شو چې ما په الله باندې دروغ وي او چې څوک په الله دروغ وي نو الله باغله سزا ورکړي نو ما به الله د گرفت نه یا د الله د سزا نه بل څوک بچ کی دا نقصان خو دې ما ته دی دا ما څه کار د ځان دا نقصان هغه رسومه فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه الله رب العالمین چې د عالم دی او پیجنی هغه خبر لرا تفيضون فيه چې هغه تاسو وایي په بار د قرآن پاک کې تفيضون فيه یعنی تقولون فيه چې تاسو د قرآن پاک په بار کې وایي چې کله وي سحر کله وي شعر کله وي کهانت الله وی دا ټول خبره ما ته معلوم دي یا تفيضون معنا تخوضون چې تاسو ورننوځي په دې کې لکه په باطل خبرو کې چې سړی ورننوځي نو تاسو په قرآن پاک کې ورننوځي او د غلطي فتوی په لګوي کافی دی الله رب العالمین گواه په من زما کې او په من تاسو کې او الله رب العالمین چې دی غفور الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام دا اثبات د رسالت ده تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې نه مزناشنا او عجیبا په پیغمبرانو کې څه مطلب چې ګینه صرف ز الله نبی جوړ کړی ما او باقی په انسانیت کې بل نبی نو راغله نو تاسو ناشنا ښکارم دا خبره خو نشته الله تعالی خو 1,24,000 کا مبیش پیغمبران را لېږلي دي دا خو د بخوانه یو سلسله ده وما ادري ما يفعل بي ولا بكم او ما تدا علم نشتا نه پوهېږم چې سبا کولې کېږي زما سره او نه هغه چې کولې کېږي تاسو سره ما سره بس وشي تاسو مشرکان د مکې ټول زما مخالف نو او زما متعلق منصوبې جوړوي څوک وی جلاوطن کوي او څوک وی شهید کوي او څوک وی جنا گرفتار وي نو الله ته علم دی چې را زما انجام او زما مآل څنګه دی ځکه زه عالم الغیب نه یم او چې تاسو سره بس کیږي ځکه تاسو د وخت د نبی او د حق پیغمبر او د حق دین مقابله کوئ او چا چې د حق دین مقابله کړي د پاغه باندې عذاب راغلی دی خو څنګه چا باندې د اسمان نکانی وریدلی دي څوک زمکه راخکلی دی او څوک په طوفان باندې غرق شوی دی اوس ما ته پته نشته تاسو باندې کوم عذاب راځي دا د الله په علم کې ده وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي زه تابعداري نکوم لكن ده هغه دین چې دا غي وحي کولای کیږي په طرف زما باندې او نه مد لكن يرون کې واضح ما قل ارايتم ان كان من عند الله تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې خبر را کوي ما ته ان كان القران
کچره دې دا قرآن شریف د جانب د الله رب العالمین نه دا دغه سچ کتاب دی او تاسو کفر کوئ په دې کتاب باندې وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله او حال دا دی چې گواهی ورکړه د یو گواه د بني اسرائیلونه په مثل د دې چې کوم دی قرآن شریف باندې څه مطلب مراد د دې نه یاد حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ الله تعالی فرمایي چې ګور اهل علم چې کوم دین او هغه قرآن منل دي د مکه مشرکان خو ان پړو او دوی خو جاهلانو الله تعالی تاسو خو امیین او ان پړای لیکن هغه کوم چې اهل کتاب دي اهل علم دي نو باغی کې عبد الله ابن سلام سے بونته عالم دین هغه د قرآن حقانیت نه متاثر شو او هغه ایمان راوړل دي او تاسو چې کوم ایمان نه راوړل نو په دې تقدیر باندې کله شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام سے شي نو چونکی صورت خوده مکی او عبد الله ابن سلام سے هغه په مدینه منوره کې ایمان راوړل دي بعد الهجرت نو بیا په دې قائل کیږي چې صورت مکی ده خو لکن دا آیت پکې مدنی ده لکه باید ذات شتا صورت مکی ده آیات پکې مدنی دي یا بلعکس صورت مدنی ده آیات پکې مکی دي نو کله کله لازم شي او یا دویم قول دا ده چې نه صورت مکی ده نو د دې شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام سے ابن ده دغه هغه په مدینه کې اسلام راوړل دي نو دا بل یو شاهد ده د عبد الله ابن سلام سے ابن علاوه په مکی زندګۍ کې د اهل کتاب یو کس ته او هغه ایمان راوړی دی او د مکی مشرکان نه دی راوړی نو الله رب العالمین هغه ته بدی باندې زور ورکړي فرمایي ورته چې وکفاکم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله او حال دا چې گواہی ورکړه د یو گواه د بني اسرائیلونه په مثل د دې باندې نو پس هغه ایمان راوړ په دې باندې او تاسو تکبر او یو کړه په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هدایت نه کې هغه قوم ظالم تا وقال الذين كفروا للذين امنوا دا بیا شکایت ته داغینا کافرانو به نعوذ بالله دا ایمان او دا توحید ودا ستمر اعلی شی نه دی ښه وې ځکه کدا اعلی شی وې نو د ټولو اول بدا مونږه مخکې قبول کړي وو او دا غریبانان مسلمانان دا وروستو پاتې وو خو چونګه دا دومره اعلی سیز نه دی او د خیر سیز نه دی نو مطلب دا چې مونږ ته توجه نه ورکو او ځکه دوی ایمان قبول کړو الله رب العالمین دا غي کلام را نقل کړي او باغی باندې تردید فرمایي وقال الذين كفروا او البكافرون مشركان اغه خلق تچاغي ایماندارو سبوي لو كان خيرا ان لو كان الايمان خيرا وکچره دا ایمان راوړل دا خیر وي او بهتر وي نو ما سبقونا الیه نبوړان دي شوی دا غریبانان مسلمانان زمونږ په طرف د ایمان باندې مال دولت د دنیا پاږي کې ته مونږ مخ کیو لکه دوی هغه ته خیر وي نو په ایمان کې بم بیا مونږ دوی نه مخ کیو والا کچره دا خیر وي واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم او په هغه وخت چې کله دوی هدایت حاصل نه کړي د قران پاک باندې لم يهتدوا به ان لم يؤمنوا به نو بذر د چوای بدوی چې هاذا افك قديم چې دا خو هغه دروغ بخوانی دي اې د بخوانو خلقو دروغ قصې دي نعوذ بالله ومن قبله کتاب موسی او حال دا چې وړاندې د قران شریف نه کتاب د حضرت موسی علیه السلام موجود دی په دې حال کې امام و رحمه چې هغه مقتدا دی او رهنما دی د ټول انسانيت لپاره لکه تورات په خپل وخت کې رهنما او اوس قران رهنما دی هدل للمتقین او هغه رحمت د لپاره د ټول انسانانو وهذا کتاب مصدق او دا قران شریف چې دا یو کتاب دی چې دا تصدیق کوونکی د لپاره د سابقو کتابونو او په دې حال کې لسانا عربيا چې دا په عربی ژبه باندې دی او عربي ژبه په ټولو ژبو کې افضل ده دې لپاره چې وایي لري هغه خلقونه چې ظالمان او مشرکان دي وبشرى للمحسنين او دا یو خوشخبری ده لپاره د نیکوکارو خلقو ان الذين قالوا ربنا الله دا بشارت ده په تحقیق سره هغه کسان چې هغه وایي چې پروردگار زموږ الله پاک دی او بیا هغه ټینګ پاتې شي په دې باندې نیک او مضبوط په خپل ایمان باندې پاتې شي نو نه به یې را په دې باندې او نه به دوی غمجن وي اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها دا کسان خاوندان د جنت دي او دی به همیشه پاږي کې جزاء یعنی جوزو جزاء
بدله به ورکول کېږي دوی د بدله په سبب د هغه عمل چې دوی هغې لره کوونکي دي. ووصینا الانسان بوالديه احسانا. د قرآن حکیم ترتیب دا دی چې کله د الله تعالی عبادت ذکر شي نو بیا ورپسې د مور او پلار خدمت هم ذکر کېږي، ځکه چې د انسان د تربیت لپاره دوه ذریعې دي، یو حقیقي مربي نو هغه الله دی، او یو ظاهري د سبب په مرتبه کې چې کوم تربیت کوي نو هغه والدین دي او مور او پلار دي. نو الله وی ما دا وصیت انسان ته کړی دی چې د الله عبادت وکړي او بیا د مور او پلار خدمت وکړي. او بیا په مور او پلار کې الله تعالی چې کوم دی پلار یو پیری ذکر کړی دی او مور درې پیری ذکر کړی دی. ووصینا الانسان بوالديه، والدین کې مور او پلار دواړه رال. بیا الله تعالی وی حملته امه، نو دا د مور دویمه تذکره شوه، او بیا وضعته کرها، نو دا د مور دریم پیره تذکره شوه. نو د پلار یو تذکره شوه او د مور درې تذکرې شوې. دیو جن حدیث شریف کې پیغمبر علیه السلام نه تپوس وشو چې ما باندې ټولو کې زیات حق د چا دی چې هغه سره احسان کوم. پیغمبر علیه السلام وی امک، مور سره والدې سره، ویجی بیا وی امک، او ویجی بیا وی امک، او په څلورم ځل باندې ویجی بیا چا سره احسان کوم وی اباک. نو درې حق د مور دی. الله رب العالمین چې کوم دی د هغې د خدمت د هغې ذکر کوي او د هغې د اطاعت د هغې ذکر کوي. خو بیا اولاد چې دي نو هغه علی قسمین دي. یو هغه دي چې د مور او پلار فرمان بردار دي، هغې دعاګانې کوي د مور او پلار دپاره او د الله تعالی شکریا ادا کوي په دې باندې. او یو هغه دي چې هغه نافرمان دي، مور او پلار خیر طرف ته راکاږي او د ګناه طرف ته او د الله رب العالمین نافرمانی طرف ته دي. الله رب العالمین دواړه ذکر کړي دي چې د اول قسم اولاد پشان جوړ شي او د دویم قسم اولاد پشان م جوړېږي. نو الله تعالی فرمایي ووصینا الانسان بوالديه احسانا، او تاکیدی حکم کړی دی مونږ انسان ته په باره د مور او پلار د کې احسانا د ښېګړې کولو چې هغې سره به احسان او حسن سلوک کوي. حملته امه کرها، پورته کړی دی د انسان لره والدې د کرها باغا کمزوری سره، کرهن یعنی ضعفا، ځکه چې کله ماشوم د مور په خېټه کې نو هغې د 9-10 میاشتې یا چې څومره حمل دی هغې ته ډېر تکلیف وي. ووضعته کرها، او بیا زیږولی دی دغې مور دغې ماشوم لره په تکلیف سره، درد ذهن او بیا د اولاد د ولادت چې کوم تکلیف دی. وحمله وفصاله 30 شهرا، او بیا پورته کېدل د انسان د مور په خېټه کې او بیا د تینه شو کېدل د چې دي 30 شهره، هغه 13 میاشتې دي. نو ادنا مدت الحمل هغه د 6 میاشتې، کم از کم ماشوم د مور په خېټه کې 6 میاشتې پاتې کېږي، د 6 میاشتو نه کم نه پاتې کېږي، کني هغه بیا ژوندی نه، هغه بیا مړي او سقطي. نو چې ادنا مدت الحمل 6 میاشتې شوه نو باقي 2 کاله فصال ته پاتې شو. نو مخکې تیر شو چې والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، او دغه مذهب دی د ائمه ثلاثه او دارنګه چې کوم دی د صاحبین. او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي چې وحمله وفصاله 30 شهرا، هر یو ځان له 13 میاشتې دی. نو 2.5 کاله شو. نو د حمل په باره کې خو چونکې حدیث مبارک موجود دی، عائشہ بھی فرمائی چې 2 کالونه زیات ماشوم چې کوم دی د مور په خېټه کې هغه یو لحظه نه پاتې کېږي. نو اکثر مدت حمل هغه بیا 2 کاله شوه. او د فصال په باره کې چونکې دا آیت راغلی دی او په هغې کې بل تردید نشته نو هغه بیا 2.5 کاله شو. او مسله دغه وه چې یاره 2 کاله به ماشوم له تی ورکوي، خو که ضرورت او ماشوم بیمارو او والدینو مشوره راغله نو بیا 2.5 کالو پورې هم اجازت شته. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. دا آیتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان کې نازل شوي دي، ځکه هغه واحد صحابي دی، په خپلم صحابي، والدین هم صحابه او بچی هم صحابه. باقي نور صحابه کرام هم اکثر داسې او په خپل صحابه مور او پلار په حالت کفر کې، او یا په خپل صحابه او اولاد چې نو هغه په حالت کفر کې وو. خو چې ښکته بره ټول صحابه نو دا واحد حضرت ابوبکر صدیق صاحب دی. او چې څوک د هغه په لار باندې روان دي
او داغه پشان اطاعت گزار دي د الله رب العالمین عبادت کوي او د والدینو خدمت کوي هغه ورته فضیل کې راځي یا حتا اذا بلغ شده تر دې چې کله ورسید دا انسان هغه ځواني او طاقت پلتا او ورسید دې هغه سلويخ تو کلونو تا نو قال رب اوزعني نوای دا انسان چې زما پروردگارا توفیق را کې ماتا اوزعني معنا وفقني او یا اوزعني معنا الهمني خدای پاک خودنه او کې ماتا تعلیم را کې ماته چې شکر ادا کوم دا نعمت دا اسه نعمت چې تا انعام کړي په ما باندې او زما په مور او پلار باندې ورته ما دوه خپل تربیت کړي دی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه او مال توفیق را کې د دې خبرې چې نیک عمل وکم چې تر راضي شي زمانه پاغي باندې واصلح لي في ذريتي او خدای پاک ته نیکان او ګرځي زمانه لپاره اولاد زما رستو بچی زما خدای پاک صالحان او نیکان پیدا کړي په تحقیق سره ما توبه وکړه د طرف ستا باندې او په تحقیق سره زراغه حکم منون کو نه ما اولئک الذين نتقبل عنهم دغه کسان هغه خلق دي چې څوک دغه سی وي او الله ته راجعون دي او د الله شکر گزار دي نو دا خلق هغه کسان دي ابو بکر صدیق صاحب دي او کنه څوک دغه بلار باندې روان دي خپل ایمان باندې او د خپل اولاد په ایمان باندې او د خپل والدینو په ایمان باندې خوشاله دي د ځلنا او د الله شکر گزار دي پاغي باندې الله وی قبلو موږ د دوینا هغه خیسته هغه عمل چې دوی کړه د هغه لرا ونتجاوز عن سیئاتهم او موږ به درگذر وکړو دا ګناهونو د دوینا ګناهونه ورته معاف کو او دی به وګرځو باغ خاوندانو د جنت کې وعد الصدق الذي دا وعده د رښتیا او د حق وعده چې دا غي وعده کولې کېږي د دوی سره والذي قال لوالديه اف لكما دا نافرمان بچي دي مور او پلار خودونه خېګړي او سره کړي دي او دومره تکلیفونه برداشت کړي دي او دیرو سن د پلار منی نه د مور منی او د شقاوت او د دلالت پلار باندې روان دي هغه ورته نصيحت کوي او د اور پورې خان دي ښا الله تعالی وسنه اولاد داسې مشته د ناکام او برباد اولاد دي والذي قال لوالديه او هغه سره چې هغه ویلي د خپل مور او پلار ته اف لكما وی هلاکت دي تاسو دواړو د پاره هلاک شي تبا شي اوف ورته ویخه وی اتعدانی ان اخرج اے تاسو دواړه وعده کوي زما سره چې زبر وخت لیکيګم ان اخرج من القبر تاسو ما ته دا وایي چې د قبر نه بیا را پاسې سمشا وي د قبر نه بیا را پاسې او دوباره ژوندون دي دا کافر ولد دی ښا بدبخت دی بعد الموت نه مني اتعدانی ان اخرج اے تاسو دواړه وعده کوي زما سره چې زبر وخت لیکيګم د خپل قبر نه او حال دا دی چې تیر شوی دی هغه بخوانی ډلې او جماعتونه من قبلی وخوا زمانہ ولم يخرجوا من القبور وثبره بګ یو راونو وته وهما يستغيثان الله او دا دواړه مور او پلار چې دي دوی امداد غواړي د الله رب العالمین نه چې زنه مایوس شنو الله ته فریاد کوي یا خدای ته زموږ دا بچي سم کی او د هدایت باندې راولي گمراه نه بچ کی يستغيثان الله ويلك آمن او هغه تسوي ويلك هلاك شي آمن ایمان راوړه سمشا او په ایمان باندې ځان مالا مال کا بعد الموت نه انکار مکوا تحقیق سره وعده د الله رب العالمین چې دا هغه رښتینی ده نو وایي دی چې ما هذا الا ساطير الاولين ندی دا خبره لکن د دروغ قصې دا په خوانو خلق دي دا منکر بدبخت ولد دي نو دا کسان هغه خلق دي چې ثابت شوی د بدوی باندې هغه وینا دا الله رب العالمین حکم د بدبختی بدوی باندې لګیدل دی مهر هغه جماعتونو کې چوڑان دي تیر شوی د دوی نه چې هغه پیریان او انسانانو په تحقیق سره دوی تاوانیان ولکل درجات مما عملوا ولکل او د هر یو د پاره ولکل من المؤمنین والکافرین هر یو تنوین عوضی دی کاغه مؤمنین دی او کاغه کافرین دی خدای د پاره بدلی دی د هغه عمل په وجه باندې او دوی له پورا ور کول کیږي هغه بدله د اعمال د دوی او حال دا چې په دوی باندې ظلم نه کول کیږي ويوم يعرض الذين كفروا على النار او په هغه ورځ باندې چې کله پیش بکړي شي دا ټول کافران هغه اور د جهنم باندې نو فيقال لهم ويلکیږي بدوی دا چې اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا
اے بوتللی تاسو هغه مزوخ خپل لره په دې ژوند دنیا باندې کافرانو ته الله وایي چې بدمعشانو تاسو ټول مزي الته کړی وي نن دلته کې تاسو ما سره دا غیسو نتیجه نشته او نه تاسو انعام ما سره شته تاسو ټول مزي چرچې او خوندونه لذتونه هغه په دنیا کې حاصل کړي وو وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل خلیفہ و د وخت او داسې بار او د باندې طرف ته د حالاتو او د معلوماتو د پاره نو الته د باندې خلقو او پیجن د جدا خو امیر المؤمنین سے تشریف راوړی دی نو چاوله پیرا وخکل او چاوله شات را وخکل د باندې د خپل مزاج مطابق او داغه اکرام وکړ هغه انکار وکوي دا واپس کړي ویماله ساده وبراوړی ښا ناغي ولا ساده وبراوړین به ته حضرت داولی تا دغه نعمتونه واپس کړل دا خدای الله نعمتونه دي وی یریګم وی اسنه چې الله رب العالمین دا ته اخرت کې وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا زه تاسو دنیا کې د ډېرې مزه کړې وې او دلته مزه نشته نو دې وجه نه چې کم دینو هغه ځان ته ساتم زوم چې راک الله موږ له آخرت کې راکړي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها او تاسو فائدې حاصل کړې په دې سره نو پس نن ورځې یعنی په ورځ د قیامت تاسو ته بدله درکول کېږي دا عذاب د سپکاوي په سبب د هغه چې تاسو تکبر کوو په ځمکه کې بنا حق سره وبما کنتم تفسقون او په سبب د هغه باندې چې وای تاسو چې تاسو بنا فرمانی کوله د الله رب العالمین واذكر اخا عاد اوس الله تعالی دلیل نقلی ذکر کوي او داغه د پاره یو مثال دی بما کنتم تفسقون لکه عادیان چې وو هغه فسق کړي او د الله د حکم نه وتی وخه نافرمانی اختیار کړي و نو عذاب الهی په باندې راغی و یاد کته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه رور د عادیان لرا رور د عادیان څوک دی حضرت هود علیہ السلام نو قرآن شریف کې د خپل امت تراغي بیان وکړه په هغه وخت کې چې کله ویرو حضرت هود علیہ السلام خپل قوم لرا بالاحقاف هغه ډیر کو باندې د شګو په خټانو باندې د دوی آبادی او د دوی کلی په هغه ځای کې وو وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه او حال دا چې په تحقیق تر تیر شو هغه يرون کې پیغمبران وړاندې ددنه او رسو ددنه هود علیہ السلام نمخ کې پیغمبران راغلي دي او داغه شاتم راغلي دي هود علیہ السلام خلق ته بیان کو او تقریر وته کو وی تاسو بندگی مکوئ لیکن صرف د یو الله او تحقیق سره دیریګم پتا سو باندې عذاب دا غورت عظیم الشان او ویل دغه قوم د هود علیہ السلام چې اراد لکړی تا مونږ ته لتفکنا عن الہتنا لتفکنا معنا لتصرفنا د دې لپاره چې تواړې مونږ لره د دې بوتان خپلونه دا خو زمونږ د ابا او اجداد روایت دي او ته مونږ ردینه بل لارې تاړې مونږ نه وړو مونږ د خپل روایت نه پریدو او کته چې عذاب به باندې راشي نو ویلا سي عذاب فاتنا بما تعدنا راولت منتهى عذاب تعدنا یعنی تخوفنا چې تمونږ يروي پاغه سره یا ته وعده کې دا عذاب زمون سره نو بسرای ولا کچری ته دا غډلې د رښتونو خلقونه او فرمایل حضرت هود علیہ السلام انما العلم عند الله بتحقیق سره علم دراتلو د عذاب دا خدای الله رب العالمین سره دی او زه زما ډیوټي خو صرف دا د وبلغکم هر پیغمبر وي زه مبلغ او زه د الله پیغام تاسو سناوم زه تبلیغ کوم تاسو ته د هغه احکاماتو چې زرا لګل شوی په هغه سره لکن زوینم تاسو لره یو قوم بي وقوفه جاهلان یې ښا فلما راوه عارضا نو ایمان را نوړو نو په دې قوم باندې الله تعالی عذاب راوست سخت ګرمي پراله او سخت چې کوم دینو سوکړه وا او باران نو او پکور کې په بیٹک کې چرته گزاره نه کېده نو بده کې اچانک داسې یو وریه ښکارا شو نو دی ټول دا غوریه د سوري دراغون شو او دا غینه یخ یخ هوا شروع شو لاول نو دی ټول راغون شو چې کله د الف نه یې پورې ټول راغون شو کافران او فجار او اشرار نو دا غینه په الله دی وی هاذا عارض ممطرنا ودا کې خیری وریه راغلی د باران بوشي او په حالات خشي الله وی خو بشي کې خیری او جو دا غینه په د اور عذاب شروع شو او ټول دا غې دلان دي ستی شو نو الله رب العالمین فرمایي مکذبین لپکار دي مشرکین مکه هغه د تاریخ سټډي کوي کم از کم او د 13 پیغمبرانو د هغه د قومونو حالات دی ګوري او دا غینه د عبرت حاصلې فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم هر کله چې اولید دی قوم د هود علی السلام د عذاب لرا عارضا چې دا یو وریځ ده یعنی د وریځ په شکل کې دا عذاب راغی
عارض هغه وریځ ته وی چې هغه مخامخ را روانه مستقبل اودیتهم چې دا مخامخ کیدون کې هغه میدانونو د دوی ته د دوی هغه کلی او میدانونو هغه ته مخامخ شو نو ویل دوی چې دا خو یو وریځ ده چې ورون کې د پمون باندې الله یو وریځ نه ده باران ماران نشته بل هو مستعجلتم به بلکې دا خو هغه عذاب دی يهود علی السلام ورته وی دا الله په حکم باندې چې بلکې دا خو عذاب دی چې په تلوار باندې غواړي تاسو هغه لره اوس د عذاب شکلونه هډیر دي نو دا کوم عذاب ريح دا یو سیلایوا فيها عذاب الیم چې باغی کې دردناک عذاب تدمر كل شيء بامر ربها تدمر معنا تهلكه چې دا هلاکی هر یو سیز لرا واغه حکم د پروردگار دا غي سره وګرځید الله قوم د هود علی السلام چې نلیدل کې د الله کن هغه کندرات داغي چې سار دې قتل د شکند دی ښه هیڅ په نظر نور نه راته نو به کافر شتا او نو به بدمعش تا ټول هلاک شوی دي الله وی کذالک نجزی القوم المجرمین ولقد مکناهم فيما اوس که څوک دا وی چې هغه کمزوري وو او موږ حضور اور یو نو الله تعالی وی هغه تاسو نه زور اورو نو چې هغه زور اور ټینګ نشو د الله تعالی هغه زور اور عذاب ته نو تاسو کم کو جائے ولقد مکناهم او خامخا بتحقیق سره قدرت ورکړو موږ دغه کافرانو لره فيما په هغه طریقه سره او په هغه نعمتونو سره امکناکم دا ان نافیه ده یعنی ما مکناکم چې مونږه قدرت نه دې درکړې تاسو لره اې د مکه مشرکانو پاغي کې دومره طاقت تاسو نشته چې څونه داغي وو هغه ډیر طاقت وو او ګرځولې مونږه داغي د پاره وګونو لره او سترګو لره او دارنګ زړونو لره او مطلب دا فلم یستعملوا بها داغي نه کار وانه خسته سوچ او فکر ونه کو نو بس پکار باندې رانغه د دوی نه نغوګونه د دوی او ناغسترګې د دوی او ناغزلونه د دوی من شیء د هیڅ یو سیس پکار رانغل د دې وجنه چې ودوی چې انکار به کو په آیتونو د الله رب العالمین باندې او را نازل شو دوی باندې هغه عذاب چې دی باغی پورې ټوکی کولې ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى او خامخا بتاقیق سره دا بیا غي ته تخویف دی هلاک کړي دی مونږه هغه چې چار چاپی رستا سن دي هغه کلو والا وصرفنا الآيات یعنی وکررنا الآيات او بار بار مونږه مکرر کړي دي آیاتونه د قران پاک خپل لعلهم يرجعون خایږي چې دی واپس شي عن الكفر والشرك فلولا نصرهم الذين اتخذوا ولدا سنو چې امداد کړي وي دغه سابقه او کافرانو سره هغه بوتانو چې دوی نیولې ما سیوا د الله رب العالمین نه قربانا الها د پاره د تقرب ال الله قربانا دی وې دا بوتان موږ خدای ته نږدې کوي او دا غي نه معبودان جوړ کړي وو نو الله تعالی بیا دی بوتانو د دې امداد ولې ونکو ولې بیا د عذاب الهی نه خلاص نکړل بل ضلوا عنهم بلکې ورکشل دغه بوتان د دوینا پکار را نغلل وذالک یفکهم او دغه بوتان چې کوم دوی په عبادت باندې نیولو دا غ دروغ د دویو وذالک الاتخاذ دا دوی چې کوم بوتان په عبادت باندې نیولو نو دا دروغ وما كانوا يفترون او هغه چې ودوی چې دروغ به جوړول په الله رب العالمین باندې واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران وس الله رب العالمین د توحید د لپاره دلیل ذکر کوي فی ضمن قصه الجن الله وی د جنات په قصه کې هم تاسو سره الله تعالی د توحید پیغام ملاوي دی شيخه چې ګوره کوم حق پرس جنات دي حالانکه په جناتو کې شر غالب دی خو چې کوم باغی کې حق پرس دي نو هغه چې رسول الله مبارک په جواب باندې قران واورېدو نو هغه په ایمان راوړ ایوا دي ایمان راوړل نه بیا مبلغین شو تبلیغ هم شروع کو خپل قوم ته سیده لاړل او هغه ته یا قومنا اجیبوا داعی الله اے دمغه قوم د الله د داعی خبره منظوره کوي او الله تعالی وی تاسو کو نو خپل راه راست راځي او نبل راه راست هغه ته دعوت او تبلیغ ورکوي نو دې واقعا دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبار بار تقریبا روایتو کې راځي شپږ پیری داسې واقعات راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام جنات ته تبلیغ لته نه او جنات ته د الله قران بیان کړی دی او هغه پاغي باندې ایمان راوړی دی نو په دغه مواقعو کې یو موقع دا سیوا یو قول الله دی چې پیغمبر علیه السلام د طائف نه واپس راته دغه چې کله ابو طالب سے وفات شو او خدیجه بی وفات شو نو پیغمبر علیه السلام کافرانو ډیر تکلیف شروع کو نو پیغمبر علیه السلام طائف ته لاړ وی چې کله طائف دا سرداران ایمان راوړي نو د ایمان ماحول او فضا ډیره مضبوط شي لیکن الته کې ماحول هغه نور نامناسب شو
نو یو میاش پیغمبر علیه السلام هلته کې وخت تیر کو دعوت او تبلیغ وکړو لیکن هغه ایمان رانوړو او نور اذیتونه او تکلیفونه ورسول نو چې کله پیغمبر علیه السلام واپس راتو نو بطن نخله او مقام دی پیغمبر علیه السلام هلته کې موس کو او په موس کې چې کوم دی قرآن شریف لستو نو دا پیریان راغلی دي او دوی د پیغمبر علیه السلام قرآن واورېدو او دا یې ځکه واورېدو چې کله بعثت محمدي نو شوه نو دوی به برتلل او اخبار د غیب به اوریدل او چې کله بعثت محمدي وشو پیغمبر علیه السلام پیدا شو هغه ته پیغمبري میلاو شو نو بیا به دوی برنه شو تلل با نو بیا په ستورو باندې وشتل یا به لیونی شو یا به قتل شو یا به هلاک شو نو دوی وفدونه تشکیل کړل پیریانو د مشرانو ورته وی چاپیر پزمکه کې وګرځي په جبالو په جزایرو کې او په بحرونو کې وګرځي چې صدا سے ناشنا حالات راغلي دي چې داغه د وجه موږ په اسمان باندې بن شي وي څه چل خوشوي دي نو پیغمبر علیه السلام سحر موس کو او پاغي کې قرآن شریف لوستو نو چې کله پیریان یو وفد دغه ځای کې راغی او قرآن واورېدو نو یو بل د اوازونه وکړل چې راشه قرآن شریف ته غوږ کېږدئ او خاموشۍ سره یې غوږ کېښود او یو بل ته یې وی هغه کم ناشنا عجیبه کار چې په دنیا کې شوی دی او موږ په اسمان باندې بند شوي یو هغه دا مذهب دی او دا کتاب دی دا هغه حق کتاب دی او بیا په هغې باندې ایمان راوړل نو پیغمبر علیه السلام ترستو الله رب العالمین د هغې وحي راولېږله چې تا چې کله قرآن شریف لوستو نو دونه پیریان راغلل او ستا باندې چې کوم ایمان راغلل قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن سورۃ الجن کې بیا د هغې پوره تفصیل راغلی دی نو الله تعالی وی ګوره په جناتو کې حق پرست خلق شته حالانکه باغی کې شر غالب دی هغې خو د ایمان راوړي او تاسو ځان ته انسان او اشرف المخلوقات وایي او تاسو د ایمان د دولت نه محرومه پاتې شئ دا ډېره نامناسب خبره ده نو الله تعالی فرمایي چې وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او یاد کې هغه وخت اے پیغمبر علیه السلام چې کله مونږ راواړول په طرف ستا باندې څه کسان د جناتونه نفرا من الجن یو څو نفر لس کسان راځي بعضو کې کم بعضو کې نه بعضو کې زیات یستمعون القرآن چاغي وقت په طرف د قرآن شریف باندې نو فلما حضروه پس هر کله چې دوی حاضر شو دی قرآن شریف ته نو وویل دوی چې خاموش انصتو بیا لکه خاموش شئ فلما قضیا یعنی فلما فرغ من قراءته پس هر کله چې پیغمبر علیه السلام فارغ شد لوستو د قرآن شریف نه نو لاړل دا پیریان په طرف د خپل قوم باندې منذرین په دې حال کې چې يرونکي او هغې لره هغې ته د الله تعالی چې کوم دی عذابونه هغه ورته سنا وکړل قالوا یا قومنا انا سمعنا وویل دغه پیریانو چې ای زمونږ قومه په تحقیق سره مونږ اورېدلی دی داسې یو کتابا یعنی قرآنا داسې یو قرآن چې را نازل کړی شوی دی رستو د حضرت موسی علیه السلام نه اوس سوال لره چې دا خو انزل من بعد عیسی و دغه د پیغمبر علیه السلام نه مخکې خو چې کوم پیغمبر راغلی دی هغه حضرت عیسی علیه السلام دی او دوی د موسی علیه السلام تذکره کوي وایي د هغې وجه دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام هم بنیادی طور باندې هغه د موسی علیه السلام د کتاب د تورات د هغې مصدقو او صرف بعض احکامات داسې وو چې هغې کې کم هغې په ځان حرام کړي وو یا حلال کړي وو نو هغه ته عیسی علیه السلام وښودل چې دا حلال نه دي یا دا حرام نه دي او باقی بنیادی تعلیم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام هغه یو او چونګې ډېر شهرت چې هغه هم تورات ته میلاو هغه باقاعده یو دستور الهي و نو ځکه د تورات د کتاب او د هغې د موسی علیه السلام تذکره یې کړې ده چې را نازل کړی شوی دی رسول حضرت موسی علیه السلام نه په دې حال کې چې هغه تصدیق کوونکی دی لپاره د هغه کتابونو چې کوم وړاندې له دې نه دي او هغه هدایت کوي په طرف د هغه لارې حقې باندې او په طرف د هغه لارې نیغې برابرې باندې یا قومنا اجیبوا داعی الله او ای زمونږ قومه فرعون دا پیریان د خپل قوم ته وي نورو پیریانو ته وي ای زمونږ قومه تاسو منظور کوئ او قبول کوئ هغه حکم د داعی د الله رب العالمین د پیغمبر علیه السلام د توحید دا دعوت قبول کړي او ایمان راوړئ په ده باندې نو بخشش به وکړي تاسو الله رب العالمین د ګناهونو ستاسو ویجرکم من عذاب علیم وینجیکم الله رب العالمین به پناه درکړي تاسو لره د هغه عذاب دردناک نه د جهنم د دردناک عذاب نه وبچ شئ پیریان یو بل ته وایي نو دا یو مسله ده چې پیریانو کې خو کافر هم شته او مؤمن هم پکې هم شته خو آیا دا مؤمنین د پیریانو د دوی دپاره جنت شته او که نشته جنت ته به ځي او که نه به ځي
نو د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دا غنه دو قول را نقل دي یو قول کې دا دي چې د پیریانو چې کم دی معال صرف دا دی چې ایمان راوړي نو د عذاب الهی نه بچ شي یجرکم من عذاب الیم باقی جنت ورلنشته او صاحبین چې هغه یو قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی بل قول هغه دا دی چې نه څنګه چې د انسانانو مؤمنینو د پاره جنت شته نو د جنات مؤمنینو د پاره هم جنت شته او ځکه الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو چې دواړه د عبادت لپاره پیدا دي نو چې عبادت وکي دا یو او جنت تزي نو چې دا بل عبادت کوي نو دا به خامخا جنت تزي او بل دار چې کله پیریان ایمان را نوړي نو بیا به جهنم لذي په دې خو اتفاق دی نو چې کله جهنم ورلشتا نو بیا جنت ورلهم شتا دا الله رب العالمین د عدل او دا الله رب العالمین د مهرباني داغه دا تقاضا ده ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله او هر غسوک چې خبره منظور نه کی دا غداعی د الله رب العالمین د پاره نو نه دې عاجز کونکي الله رب العالمین لرا نه پزمکه کې او نشته در پاره ما سوا د الله رب العالمین نسوک مددگار او دغه کسان چې د گمراهی واضحه کې دي اولم يروا ان الله الذي وذبي معاد او بعد الموت نه منو او هغه کې به شکونه او شبهه کولې نو الله رب العالمین داغه جواب ورکړي آیا ولې دوی نه ګوري دی خبره ته اهل مکه ته دا معلومه نه ده چې په تحقیق سره الله رب العالمین پیدا کړی د اسمانونو او زمکه لرا ولم يعي بخلقهن او نه د استړی شوی الله رب العالمین په پیدایش دا غي سره دنیا کې موږ او تاسو یو کارو کو خلکو یې ډېر استړی شوم نن او نن ډېر کیناستم وی ډېر استړی شوم الله تعالی نستړی کیږي ولم يعي بخلقهن نو دې سره د يهوديانو عقیده دا غي تردید شو يهوديان وی الله رب العالمین چې کائنات جوړول نو د اتوار دوره دې نه شروع کړه او په جمعه باندې اخلاص کړه فی 6 ایام خو بیا د خالد اورس چې دا کنه نو ثم استراح نعوذ بالله بیا د الله تعالی د راحت ورځوخه ستړی شو نو په دې ورځ باندې بیا ځان دمکو نو الله رب العالمین قران د دې تردید کې جدا عقیده د يهودیت باطل ده ولم يعي بخلقهن الله استراحت ته محتاج نه دی نه د استړی شوی الله رب العالمین په پیدا کولو دا غي سره نو دق الله چې دا ارسه پیدا کړی دي نو دین نه ګوري چې بقادر یعنی قادر باب کې زائد ده ان الله قادر په تحقیق سره الله رب العالمین چې د قدرت لرونکي دی په دې باندې چې راځوندي کې هغه مړو لرا بلا ولې نه ده په تحقیق سره الله رب العالمین چې علی کل شیء قدیر و یوم یعرض الذین لا تخویف دی هغه ورځ باندې چې پیش پکړې شي دا کافران په هغه اور د جهنم باندې الیس هذا بالحق ان فیقال لهم ویلکی کې بدویتا چې ولې نه دی دا حق تاسو آخرت کې عذاب نه منو او تاسو چې کوم دینو جهنم نه منو دا اوس حق نه دی قالوا بلا وربنا وای بدوی چې ولې نه دا او قسم دې زموږ په پروردگار خپل باندې دا خو بالکل رښتیا خبره ده نو وای با الله رب العالمین قال ان قال الله وای با الله رب العالمین چې پس اوسه کوي تاسو غ عذاب په سبب ده هغه باندې چې تاسو به کفر کوو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل خلاصه دا پیغمبر علیہ السلام د خپل مشن چلاوه او دقر توحید او رسالت او د معاد او عقاید حق او بیان او اعمال او اخلاق او کدی اذیتونه درکې او یا تا تکالیف در رسي نو باغی د صبر چې کم دنو کار اخلا لکه څنګه چې نور اولو العزم پیغمبرانو د صبر نه کار اخیستو پس صبر کو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لکه څنګه چې صبر کړی دی اولو العزم من الرسل هغه خاوندانو د همت په پیغمبرانو کې نګور دا من یا تبعیضی دی او یا من بیانی دی نو که من بیانی شي نو څنګه چې صبر کړو هغه همت والا څوک دي من الرسل چې هغه پیغمبران دي نو بیا ټول پیغمبران اولو العزم شوکا او کچری من تبعیضی شي نو بیا معنا دا ده چې صبر کوله که څنګه چې صبر کړو هغه با همت من الرسل د پیغمبرانو نه چې هغه بعضی وو پر رسولو کې نو هغه بیا څوک دي نو هغه مخکې تیر شو چې دغه 15 حضرات انبیاء کرام چې داغي اسماء گرامی ال ذکر شو نو هغه حضرت نوح علیہ السلام او حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول اولو العزم پیغمبران دي نو څنګه چې هغه صبر کو
تم د صبر په لار باندې ده ولا تستعجل لهم او ته په تلوار باندې مغواړه د دوی لپاره عذاب لره د الله نه دا توقع مکه چې هغه عذاب فورا راشي دي کې د الله حکمتونه دي په خپل ټیم به راځي کأنهم یوم يرون ما يوعدون گویا کې دوی چې دی په هغه ورځ باندې نن خو کله راځي او کم دی رانغه او کم دی رانغه او الله وی چې کله پیراشي نو گویا کې دی په هغه ورځ باندې چې کله وګوري هغه عذاب چې کوم دوی سره وعده کول کېږي یوعدون من العذاب نو لم يلبثوا تب وایګي نو دوی درنګ نه دی تیر کړي په دنیا کې الا ساعه من نهار لكن یو ټیم او یو غنټه د ورځې دومره صح عذاب وي چې د دنیا دا ټول مزه چرچې دا به نهیر شيخه وی به موږ هونه خوندونه تیر کړی دي نم چرتا خورس تیر کړی دا بد یو غنټم چرتا تیر کړی ونه یو ټیم نو الله تعالی فرمایي دا یو وخت روان دی بلاغ یعنی هاذا القرآن بلاغ دا قران پاک چې دی نو دا تبلیغ دا غدین حق دی په طرف د دوی باندې دا الله پیغام هغه ورته گوش گذار شي فهل يهلك الا القوم الفاسقون نبهلاکی لكن هغه قوم چې هغه نافرمان دي بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم حديث بسورة محمد لکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نامی بدی کې ذکر شوی دا چې دا په بعضی سوراتونو کې راغلی دا نو یو سورت پکې دام دی بما نزل علی محمد نو سورت له دانو کې خودل شوی دی او بل نوم د دې سورت دی سورۃ القتال په دې کې الله تعالی د جنگ د لپاره اصول جنگ ذکر کړی دي او هغه ته ترغیب ال القتال ورکړی دی او داغي ضوابط هغه به بیان شوی دي نو سورۃ القتال هم ویل کېږي دا مدنی سورت دی او بعد الهجرت نازل شوی دی نو په مدنی سورتونو کې مضامین اربعه دي توحید رسالت او معاد دا خو ازاړه دي او جهاد فی سبیل الله دا به کې نوې مضمون دي نو هغه د جهاد فی سبیل الله متعلق احکامات هغه به هم شته د دې سورت ربط د ما قبل سره هغه دا دی چې د سورۃ الاحقاف په اخر کې چې کله دلایل بیان شونه الله رب العالمین وی بلاغ دا قران پاک چې دی نو دا دی ته تبلیغ دا غدین حق کوي نو چې کله تبلیغ وشي او بیا څوک بیا نه مني بیا په کفر باندې ولاړ دی ښا دعوت ورته پیښ شو او بیا هغه ټکراو کو او نه مني نو بیا به داغي سره jihad کیږي jihad فی سبیل الله نو بدی صورت کې د jihad فی سبیل الله داغي متعلق احکامات دي الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم هغه کسان چې هغه کفر کړي دي او هغه خلق منی کوي دا غلار د الله رب العالمین نه نو ضایع کړي دي الله رب العالمین هغه عملونو د دوی لرا سمانا کدی سره رحمی کوي یا چتا خیرات کوي او یا نور د نیکی یو کار کوي الله یې ماته نا قابل قبول دي ځکه ایمان پکې نشته والذین آمنوا دا بشارت ده والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه صالحه اختیار کړی دي او ایمان راوړل دي په هغه قران شریف باندې چې کوم را نازل کړی شوی دی په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې او حال دا چې دا حق دی د جانب د پروردگار د دوینا کفر عنهم سیئاتهم نو معاف کړی دی الله رب العالمین دوی دا ګناهونه د دوی کفر عنهم یعنی غفر لهم الله تعالی د دې ګناهونه ریجولې دي واصلح بالهم معنا حالهم یا بالهم معنا قلبهم بال زړتهم وي او بال حالتهم وي دا حالات چې راځي نو د انسان په زړه کې کله یو حال کله بل حال نو واصلح بالهم او الله رب العالمین خکړه دې الله تعالی حالت د دوی لرا یا غزل د دوی لرا ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل او دا الله تعالی د دوی اعمال ولي حبت کړی دي او الله تعالی د دوی چې کوم اعمال ولي ضایع کړی دي وې داغه وجه دا ده وې دا په سبب د دې سره په تحقیق سره هغه کسان چې هغه کو کافران دي هغه تابعداري کړي د باطل نه مراد الشرک هغه د شرک اتباع کړي او په تحقیق سره هغه کسان چې هغه ایماندار دي هغه تابعداري کړي د حق د جانب د پروردگار د دوینا چې هغه توحید دی كذلك يضرب الله للناس امثالهم هم دقرني بیان الله رب العالمین د خلق د پاره امثالهم یعنی احوالهم هغه حالتونه د دوی د کافر یو شانته حالت ته او د مؤمن بل شانته حالت ته
داغي صفتونه بدل دي. فاذا لقيتم الذين اوس چونکه دا سورۃ القتال نه الله تعالی بده کې هغه اصول جنگ ذکر کړي نو یو باغې کې دا الله تعالی وی چې کله کافر سره مخ شي او دا هغه کافر بدبخت دی چې در توحید دعوت ټکراو کړي دي نو الله تعالی فرمایي گزار چې کوي نو هغه ولیا په 60 باندې کوي ښا پلاس او په باندې مولې دغه چې پلاس یې ول گزارو کو نو هغه کوم دا سکت باقی دی کې دي چې هغه جوابي کاروي وکړي او چې کله په 60 ته ول گزارو کو سر د دین ارتاو کو نو پته کې بیا د جوابي کاروي سکت باقی نه پاتې کیږي. فاذا لقيتم الذين كفروا فاصبحوا وقت چې کله تاسو میلاو شئ او ملاقاتو کې د کافرانو سره دوران جنگ دغه په عام حالاتو کې د کافر وجل نشته او چې کله د جنگ دورانیه ده او دا حربي کافر دی نو فضرب الرقاب یعنی فضربوا ضرب الرقاب انت تاسو کتابونو کې وایي چې دا مفعول مطلق کله د دې عامل ملفوظ وي او کله محذوف وي نو دې کې عامل هغه محذوف دی. فضرب الرقاب یعنی فضربوا ضرب الرقاب گزار کوي تاسو گزار په سټونو د کافرانو باندې حتا اذا اسخنتموهم تر دې چې کله تاسو خون ریزیو کوي په دغه کافرانو کې اسخنتموهم اسخان ویل کېږي وینې تو یو ولته الله وی چې جنگ وشي او خو وینې باغی کې توي شي او په کافرانو باندې الله پاک تاسو له غلبه درکې سمړکې او څه گرفتار کړي نو چې کوم گرفتار شونه الله وی کلکه بند په بند باندې وتړای ښا دغه چې کلک نه تړلې نو کې دې شي وتختی نو چې وتختی خستا به سي احسان امرانه او چې کله دې کلک تړلې وو قیدی دې جوړ کړي وو نو اوس داغه سره مختلف لارې دي دا قیدی کچره د جرم ناقابل معافی لکه ابن خطل نو به قتل هم جائز دی او کنا چې مسلمانان مجاهدین او خلیفہ د وخت حقوي چې مونږ په دې باندې تبادله د قیدیانو کو نو بس بیا وتاسو اغي د خپل ور خلاص کړي او اغي وتاسو خپل چې کوم نو را خلاص کړي متبادله او په وکړي او کتاسو باغی باندې احسان کوي چې را دا قیدی به مونږ خلاص کو کې دي شي سوال به ایمان راوړي توقع تشتا او یا کم از کم د مسلمانانو د پاره با د نرم رویه باعث وګرځيږي ټیک د داسې خوشي کوي او کنا تاوان جنگ تن اخلي او مالی جرمانه په لګوي نو بیا ټیک تا دا سلور طریقې دي داغي اجازه شته او هغه مخکې چې الله رب العالمین په سورۃ انفال کې ویلیو چې الله رب العالمین په دې باندې عتاب نازل کړي او چې تاسو ولې فدیه واخیسته نو هغه ذکر په عتاب راغله او چې په هغه وخت کې لا د کفر ملا ماته شوی نه او کفر لا پورا زیر شوی نه او چې کله کفر خو زیر شي او تاسو کافران بند په بند وتړی او داغي وینه خطوي کوي بیا رسولور ورو اجازه شته حتا اذا اسخنتموهم تر دې چې کله تاسو قتل کوي دغه کافرانو او دغه مشرکانو لرا او وینه توي کوي نو فشد الوثاق نو پس مضبوط کوي تاسو هغه تړلو داغي لرا خو بند په بند کلک وتړی اوس داغه نه پس په سره سکو فاما منن بعد یعنی فاما تمنون منن بعد واما تفدون فداء مفعول مطلق دی او عامل مقدر دی یا وتا سو بیا احسان کوي احسان پاغي باندې نو مفتکل الذی به خوشی کوي او یا وتا سو فدیه اخلی داغینه په فدیه اخستو سره تاوان جنگ به نه واخلې حتا تضع الحرب اوزارها تر دې چې کېګ دی هغه جنگ الحرب یعنی اهل الحرب مضاف پکې مقدر دی تر دې چې کېګ دی هغه خاوندان د جنگ اوزارها هغه اسلحه خپل لرا ای جنگ سوړ شو خلق اسلحه کې خودلې نو چې اسلحه کې خودلې شوې او جنگ چې کم دی د بندېدو د دز بندې اعلان وشو نو الله وی قیدیان تاسو سره پلاس کړي اوس چې سره څه کوي په دغه سلور لارو کې تاسو ته اجازه دی حتا تضع الحرب اوزارها ذلك يعني الامر ذلك خبرهم دغدا چې کوم بیان شو اوس الله تعالی ترغیب ال الجهاد ورکی الله تعالی وګور دما قدرتونه دومره فراخ دي کما غوښتلې وي نو تاسو مسلمانانو مجاهدین ونکلا شنکو پراخستو او نه به منډه وهلې نه بنترلې وهلې الله وی بس ما سره د عذاب مختلفه طریقې دي بده کافرانو ما د خپل طرف نه یو عذاب راوستي وو خو الله تعالی فرمایي دا څه نه کومه چې بیا به تاسو مجاهدین او مسلمانانو ته اجر میلاو نشي تاسو بر ثواب نه محروم شئ
تاسو بر شهادتونو نه محروم شئ دیو جن الله تعالی دغه لار اختیار نکړه کني دا الله تعالی د قدرت لاندې ده ولو یشاء الله او کچری وغواړي الله رب العالمین لن تصر منهم نخامخ انتقام بواخلی الله رب العالمین دغه کافرانو نه یعنی بغیر قتال تاسو جنگ ته به ضرورت نه راځي ښا الله تعالی قوم دو هود علیہ السلام او د صالح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام څنګه عذاب کړی دي هلته مجاهدین نو او الله تعالی ما هغه طریقه اختیار نکړه ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن دې د پار الله رب العالمین ان ولكن امركم بالجهاد تاسو امر بالجهاد ذکر اولېګو ليبلو بعضكم ببعض چې آزمائش واخلي الله تعالی بعض استاسو په نور او بعض باندې چې پته ولګي څوک جهاد ته دوی به خاطر دي او څوک نه دي او کافر او د مسلمان یو معرکه جوړ شي والذین قتلوا فی سبیل الله او هغه کسان چې هغه شهیدان شي په لار د الله رب العالمین کې نو هرگز به الله تعالی باطل کې عملونه د دوی لرا داغي اعمال الله ته مقبول دي الله بوله باغی باندې اجر او جنت ورکړي سيهديهم زرد چې الله رب العالمین به او خایدي دا غلار لرا ويصلح بالهم ان حالهم او الله رب العالمین بخکی هغه حالت د دوی لرا ويدخلهم الجنه دا غ اصلاح او دا غ هدایت ده چې الله رب العالمین بداخل کی دوی لرا جنت تا عرفها لهم چې الله رب العالمین چې ده هغه متعارف کړي د جنت چې کوم ده دغه جنتیانو د پاره عرفها لهم الله وی جنتیان می حقیقتا متعارف جنت میں ہوتا متعارف کړي دي هر یو جنتی ته خپل کور معلومي ښه نه چې ته پوښتنه وکړي چې په کومه لاړ شم نه عرفها لهم مشهور دی یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ایماندار مسلمانانو کچره تاسو امداد کوئ د الله رب العالمین د دین سره تنصروا الله تنصروا دین الله یا تنصروا رسول الله میں امداد بکی اللہ رب العالمین تاثرا او مضبوط بکی اللہ رب العالمین اغا قدمون استاس لرا ویثبت اقدامکم فی المعرکہ فمعرکہ کی بستاس اخفی مضبوطی کی او هغه کسان چې هغه کافران دي دا تخویف دی چې کوم کافران او مشرکان دي فتعصل لهم یعنی فهلاك لهم هلاکت دې داغي د پاره او ضایع کړی دی الله رب العالمین هغه عملونه د دوی لرا ذالک بانهم کریهو او دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دی بد غنلې او هغه حکم چرالې غلې دی الله رب العالمین هغه لرا قران سره نه لګیدا نو پس ذایق الله پاک عملونه د دوی لرا افلم يسيروا في الارض تخفیف دنیوی دی آیا ولې نګرځي دا کافران په دې ځمکه کې چې بس دی وګوري چې څنګه د انجام د هغه خلقو چې وړاندې دوی نه وو دمر الله عليهم یعنی اهلك الله هلاك الله رب العالمین دوی لرا سابقه کافران ټول هلاک او د پاره د کافرانو امثالها د پاره د کافرانو امثالها په مثل دغه عذابونو باندې دي الله وی دا موجودین کفار د دوی د پاره هغه شان عذابونه دي لکه په سابقه او چې کوم راغلي وو یا په یو شکل کې یا په بل شکل کې ذالک بان الله مولى الذين امنوا او دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره الله تعالی مددگار دی د ایماندارو مسلمانانو او په تحقیق سره کافران چې دی لا مولا لهم لا ناصر لهم دا هیڅ مددگار نشته ان الله يدخل الذين دا بیا تبشیر دی په تحقیق سره الله رب العالمین داخلوي هغه ایماندارو مسلمانانو لرا او چې اعمال صالحه کړی دي هغه باغونو ته چې وایي کې بلان دي دونو داغین نهرونه والذین کفروا دا تخویف دی او هغه کسان چې کافران دي کفر کړي دي یتمتعون اغي فائدې حاصلې په دې دنیا کې ويأكلون كما تاكل الانعام او خوراکونه کوي لکه څنګه چې خوراکونه کوي ډنګر او چارپایان الله وی د زندګۍ مقصد نه دی پیژندل خو بس لکه څنګه چې ساروی ډکیږي او تشیږي بس دغه شان د دوی سلسله ده نه باغې شکر شته نه باغې باندې خپل مالک پیژندل شته نه داغه عبادت او داغه باندې ایمان راوړل شته والنار مثوى لهم او جهنم چې دین هغه ټیکاونه د دې کافرانو لپاره ده وکأي من قريه دا تسلی د پیغمبر علی السلام ته چې څنګه مشرکین بدمعشی کوي نو مخکې کافرانو هم بدمعشی کولې خو انجام یې څه شو
بربادی او تباہی وکأی من قریت او ډیر داغه کلونه او داغه خاریونه چې هغه ډیر مضبوطو په اعتبار د طاقت سره من قریتک د دې کلیستانه ای پیغمبر علیه السلام د مکی مکرمه د ځوانانو هغه خزوانانو کم کله التي اخرجتک هغه کله چې هغه او وخت تعالی یعنی داغه اهل او داغه اوسیدونکو نو د دین خزوانانو خطوا طاقتور خلقو خو اهلکناهم تباکړی دی ما هغه کافرانو لره فلا ناصر لهم اسوک مددګاری بیانو چې به ول راغلی وي افمن کان علی بینه من ربه آیا پس هر غسو چې هغه په دلیل باندې ولاړ دی د جانب د پروردگار خپلنا الله ورته هدایت کړی دی نو دې په شان دي هغه چا دی چې خیسته کړی شوی دی هغه ته ناکار عمل ددو لا ګړ یو شانتی نه دی واتبعوا اهواهم او تابعداري کړه د خواهشات خپل مثل الجنه التي وعد المتقون وصلى الله تعالی د اهل جنت لپاره د جنت تفصیل ذکر کړي او دا غیغه نعمتونه ذکر کړي مثل الجنه التي مثال او صفت د هغه جنت چې دا غي وعده کړی شوی د متقینو پرهیزګارو سره نو دغه جنتونو کې انهار من ماء غیر آسن سلور قسم ولی او باغی کې بهيږي او الله رب العالمین به اهل جنت لور کوي الله تعالی دې موږ او تاسو نصیب وکړي انهار من ماء غیر آسن باغی کې ولی دې اوبونا غیر آسن چې هغه بدبوداري نه دي ښه دنیا کې حجوب په ځای ولاړ دي نو به خوان رنگ کوئی هغه کې فرق راشي هغه کې فرق نه راځي وانهار من لبن او سنهرنا د پيو دي لم يتغير طعمه چې داغه خوان باندې بدل شوه دلته هم چې لا بجلی نه هغه وی په خراب شوی دی او الته کې الله تعالی هغه د خرابېدو نه دي خمددار او خولي پي دي او داسې نهرونه اولي دي د شرابونه لذت للشاربين چې هغه ډېر خوند اور دي د پاره دا غسکون کو خلقو چې سکین ډېر لذت او ډېر خوند دی پاږي کې نو لذت پکې ده خو سکر پکې نشته ها مکه تیر شي او دنیا په شراب کې خو سکر ده سړې نشکی وانهار من عسل مصفى او داسې نهرونه اولي دي دا غشاتونه مصفن چې هغه پاک او صاف دي دنیا چې کم شات دي نو لاول خو باغی کې چې کم دینو هغه جاولې ماولې هغه پکې دي او کله پکې مچې مړې پرتی دي او بیا چې انسانان کم نن سره فارمی جوړ کړي نو باغی کې خو اعلی بلا څومره غندونه دي هغه ته ټول ورواچي او چینی داغي شربت ول جوړ کړي نو الله تعالی هغه داسې نه دي لکه دنیا په شان دي وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات او دغه اهل جنت لپاره په دغه جنتونو کې د هر قسم میوجات ندي او د دوی لپاره بخشش دی د جانب د پروردگار د دوی نه کمن هو خالد فی النار الله تعالی وی دا جنتی سړی چې په دغه نعمتونو مالا مال دی نو آیا دغه سړی د هغه چا په شان دی چې هغه همیشه دی په اور د جهنم کې دا جهنمی دی الله وی دا جنتی د جهنمی په شان دی لا هیڅ عقل مند د مساوات منلو ته تیار نه دی کمن هو خالد فی النار په شان دی هغه چا دی چې هغه همیشه دی په اور د جهنم کې وسقوما ان حمیما او وبس کولې شي په دې جهنميانو باندې هغه ګرمي شي دلی او بو فقطع امعاءهم کټبکی هغه کلمو د دوی لرا کلمې به نه ټول لاندې له دبر بلار باندې هغه ارتاو شي امعاء جمع د معاده ویل کی کلمو تا یو شان ندي ومنهم من يستمع اليك او بعض د کافرانو مشرکانو کې هغه څوک دي چې وګ دي په طرف ستا باندې پیغمبر علیه السلام مجلس سرازي منافقان خطبه تم وګ دي او مجلس کې ناس دي او چې کله بار راوځي نو بیا د کبرا او صحابه کرامو نه د مشرانو نه تاسو نه کې یره دا مسله څنګه وکړه او دا څنګه بیان کو نو دې مطلب دا چې لکه ناس تو خو په توجه سره نو ناس ښه نو منافقانو علامه الله تعالی دا ذکر کړی دی اته ځان له وخت ځای کوي ناس دي خو په توجه سره نه دي او دویمه خبره یې بده کې دا ده چې د پیغمبر علی السلام هغه تعلیم ته اهمیت نه ورکړي الکه څه خبره وکړه لکه سمجھ یو سیوای غونډه خبره یې ښه بګار خدا و چې ته بده کې د مدعی په حیثیت باندې ناس وي نو
دا الله تعالی دا غیغه بل قبیح حرکت ذکر کیږي ومنهم من يستمع اليك او بعد بدی کافرانو کې هغه څوک دي چې وګ دی په طرف ستا باندې اے پیغمبر علیه السلام او چې کله دوی راوځي دا مجلس مبارک ستانه نو وای دوی قالو استهزاء دا وخت خندا غونډه کوي نو وای دوی هغه خلقو ته چې کوم تور کړی شوی دی علم چې کوم کبار صحابه کرام دي او باقي کې اهل علم دي ماذا قال آنفا سشئو پیغمبر علیہ السلام اوس آنفا الان اے دا اوس څه خبره کوله دا اوس څنګه مسله وکړه اولئک الذین تبع الله ودا هغه کسان دي چې مهر لګولې دي الله رب العالمین په زړونو د دوی باندې او دوی داویداري کړي د خواهشات خپلو والذین اهتدوا او هغه کسان چې هغه هدایت یافته دي دغه مخکې هو ضلالت والو او چې کوم هدایت یافته دي زادهم هدن نو سیوا کړی دی الله رب العالمین هغه هدایت د دوی او ور کړی دی الله رب العالمین دوی ته تقواهم هغه پرهیزګاری د دوی دی متقیان دي د الله نه یریږي فهل ينظرون الا الساعه پس انتظار نکي دا کافرانو او مشرکین لیکن قیامت ته چراغ شي قیامت دوی ته اچانک او ناصابه نو الله وی ټیک د قیامت فلانه دی راغله تاسو بار بار تاسو کوي الله وی علامات خو راغلي دي نو چې علامات دی او شی راشي نو مطلب دا چې بس هغه شی راغی کنه د قیامت علاماتو کې د ټولو نه لوی علامه هغه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف اوریده پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وی انا والساعه كهاتين ویزو او قیامت مونږ دواړه داسې یو لکه دا مین زګوتا او دا مسبحه ګوتا نو دا مین زګوتا لګه دا غینه دنګه ده نو بس د قیامت نه لګون ثلاثه مخ کې راغلی امخا او بس را پسې بیا قیامت ده نو الله وی علامات خو راغلي دي او نور چې کوم علامات په احادیثو کې پیغمبر علیه السلام بیان کړی دي نو الله تعالی وی هغه نمبر په نمبر باندې راځي فقد جاء اشراطها فتحقيق سر راغلي دي هغه علامات د قیامت فأنا لهم اذا جاءتهم نقول فأنا لهم اذا جاءتهم ذكراهم دا ذکراهم مبتدا مؤخر دا ان لهم دا ولا خبر مقدم ده او دا اذا جاءتهم دا بمینس کی جمله دا معترضه فان لهم شرط کی وی د دوی د پارا چې کله راشي دا قیامت دوی ته ذکراهم اغه نصیحت قبل ول د دوی د پارا الله وی چراغ نو بیا خو نصیحت نشي قبل ول دراتلو نه مخک نصیحت په لار باندې روان شي هغه ټینګ خو بیا نافع نه دی فاعلم انه لا اله الا الله فاستبويشا او دا علم حاصل کا چې بتا حقیقت سره پیغمبر علیه السلام خدا علم حاصل کړي او چې لا اله الا الله معنا دم على علمه فدې علم باندې همیشه پاتې شه او یادار چې پیغمبر علیه السلام ته وای او امت ته اوري تاسو عالمان شي بده باندې چې لا اله الا الله واستغفر لذنبك نو د پیغمبرانو کو ګناهونه نشته نو علماء مفسرین مراد د ندی خلاف اولا واستغفر لذنبك او د بخشش غواړه د الله رب العالمین نه دغه خلاف اولا کار د پاره دغه حسنات الابرار سیئات المقربین نو الله تعالی د خپل پیغمبرانو وړه خبره هغه هم بیرانی سي نه خلاف اولا یا اجتهادي خطا هغه نه مراد ده او دارنګ بخشش غواړه د پاره د ایماندارو سره او د پاره د ایماندارو خذو والله يعلم متقلبكم او الله رب العالمین چې هغه پیجنی هغه زید اوړې دو راوړې دو تاسو الله وی چې کله کور ته دی او کله بازار ته دی او کله دکان ته دی او کله دفتر ته دی دا ټول ځایونه ګوره زما د نظر مبارک وړاندې دي ما ته معلوم دي ومسواکم او دارنګ هغه ټیکاونه تاسو کوم ځای کې د شپې د ورځې الله تعالی وی ستا ټول ځایونه ما ته معلوم دي او یا هغه مسواکم د آخرت هغه مسواک نه مراد ده جنت تبدی که جهنم تبدی الله ما تدام پتہ ده ومسواکم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السوره اس الله رب العالمین شکایت کی د منافقان نه چې منافقان چې کم دي چې بظاهر کلمه وي نو مخکې به وي د جهاد حکم بکله راځي او کله به الله تعالی د جهاد مونږ ته اډر راکړي چې کله د جهاد حکم راغی اوس باقي کې سستی کوي یا داغه نزان پټي او یاغه کمزوري مسلمانان چې نور خودي مسلمانان خو په جهاد کې هغه سستی کړي دا نو الله رب العالمین هغه ته عتاب او زور نه کوي ويقول الذين آمنوا او وای هغه کسان چې هغه ایمان راوړل دي لولا نزلت سوره ولن را نازلی کی یو سورت
یعنی فیها ذکر القتال چې پاغه کې الله مونږ ته وی چې کافرانو سره وجنګيږي ها دغه پاول کا حکم دا او صبر کوي تحمل کوي نو دی به داسې صورت د خدای پاک راولېږي چې مونږ ته وی چې وجنګيږي وسره نو الله تعالی فرمایي فاذا انزلت سوره محکمه پس باغ وخت چې کله را نازل شو داسې یو سورت د قران پاک محکمه چې هغه محکم سورت ده ان لا تقبل النسخ یو خدا سے حکم چې باغی کې نسخ راځي او محکم هغه دی چې باغی کې نسخ نه راځي لکه د جهاد حکم چې دی الجهاد ماض الى يوم القيامه نو دا محکم حکم دی دی کې نسخ نشته مجدات یو صورت راشي او ذکر کړی شي باغی کې جهاد فی سبیل الله نو رأیت الذين في قلوبهم مرض ګورې وته هغه خلق لره چې په زړونو داږي کې بیماری ده ان شک او نفاق دی هغه وګوري په طرف ستا باندې چې ته جهاد لوځي شاوې صفونه جوړوي ځان تیاروي نو الله تعالی دا منافقان تا ته ګوري نظر المغشی علیه من الموت پشان دې دکتو د هغه سړی چې باغ باندې بیهوشي د مرګ راغلی دا لکه سړی چې بیهوشي او په خود نه دی ښه نو دویم د جهاد حکم اوریدل او سم به خود شي به خدا ډیر زور لور کی ښه چې دا په کلاو جهاد هم کول غواړي او چې کوم مخلصین دي هغه هم لاګانی ته دي فاولا لهم طاعه وقول معروف نو یا معنا دا څه ده چې فاولا لهم پس ډیر لایق ته د دې منافقانو د پاره څه شي طاعه چې دې تابعداري کړې وي د پیغمبر علی السلام وقول معروف او وینا خپل پکار دا چې دی ویلې وي چې مونږه بدل جان جهاد ته تیار یو لیت العال بکې نه کوه او یا سن حضرات مفسرین وی فاولا لهم وإذا وعید ده بیا معنا دا فاولا لهم دیر لائق ده اور د جہنم دغه منافقانو د پاره جو جهاد سے جی چوراتے ہیں چې د جهاد نزان پټي او باغی کې چې کم دین لیت العال کوي الله تعالی ول وعید ذکر کو او دارو سبه ځان له جمله د طاعت و قول معروف لازم دې په دې باندې تابعداري د پیغمبر علی السلام او هغه وینا خیستا فاذا عزم الامر یعنی فاذا فرض القتال پس هغه وخت چې کله فرض کړی شي جهاد فی سبیل الله کار مضبوط شي کار مضبوط معنا جهاد حکم فرضیت راغی نو فلو صدق الله لکان خیر لهم نو بس کچری دی رښتیا ویلې وی الله رب العالمین تا دی هم مخکې وی چې کله جهاد حکم راغی نو موږ بزو نو که فرشتیا باندې اوس جهاد لتلې وینو لکان خیر لهم خامخدا باندې رغوره ود دوی د پاره فهل عصیتم ان تولیتم نو آیا امید دې تاسو نه د دې خبرې ان تولیتم کچری تاسو مخ اړوي د الله رب العالمین د حکم نو د ایمان نه ان تفسدوا فی الارض چې تاسو فساد او شرارت کوي پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او کټ کوي تاسو هغه رشتو خپل لرا د کافرانو منافقانو غلط حرکتونه الله ذکر کوي یوازې حقوق الله نه پېمال کوي حقوق العباد هم پېمال کوي ها لکه چې دوی رشته کټ کوي او پزمکه کې شرارتونه او فسادونه کوي او یا شیخ الهند رحمه الله او بعض مفسرین و دې ترجمه دا سې لیکل دا چې فهل عصیتم آیا امید دې تاسو نه د دې خبرې ان تولیتم کچر تاسو حاکمان جوړ شي پزمکه کې تولیتم تاسو ته ولایت حواله شي نو ان تفسدوا فی الارض تاسو فسادونه کوي پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او کټ کوي تاسو هغه رشتو خپل لرا تاسو نه سره خیر توقع نشته که تاسو نه سلاس وسراغه سو کرسی اقتدار به تاسو هم څه کار بهونه کوي دا خو شکر دی چې اوس سره اختیار نشته گنجه کو الله نه خون نه دی کني الله تعالی منافقانو ته وی که تاسو سره پلاس کې څه اختیار راغی ګور چې بیا بلا څه کوي اولئک الذین لعنهم الله او دغه منافقان دا هغه خلق دي چې لعنت لګل دي په دی باندې الله رب العالمین نو پس کان کړی دی الله رب العالمین دوی لرا او وړاندې کړی دی الله تعالی سترګو د دوی لرا نو حق نویني آیا دوی تدبر نه کوي په دې قران شریف کې غور او فکر نه کوي ام علی قلوب اقفالها او کنه پزړونو د دې منافقانو باندې تالی لګیدلې دي اقفال جمع د قفل الله تعالی پزړونو تالی لګیدلې دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم فتحقيق سراغ کسان دا د مرتدین بیان نه مکه د منافقین بیان او دا د مرتدین الاول اسلام راوړل دی بیا واپس شوی دی ښا نو الله رب العالمین اغه تم د عذاب شدید دمکی ور کړی دا
چې مرتد دی بیا ایمان ته واپس شي کنه واپس کیږي نو دنیا کې حکم دا دی قتلیږي به او آخرت کې دا دی چې ابدن ابدن جهنمی دی. ان الذين ارتدوا فتحقیق سره هغه کسان چې هغه مرتد شوي دي په هغه شاګانو خپلو باندې ورستو د هغه نه چې واضح شوی دوی ته هدایت او ایمان نو دا څوک دي؟ الشیطان سول لهم شیطان چې کومه دی سول لهم یعنی زین لهم شیطان ښایسته کړي دي هغې د عملونه د هغې واملا لهم یعنی وامحل لهم اخرو سپارو کې احکام نشته خو په دې کې لغات دي په دې کې ګران ګران مشکلات الالفاظ دي واملا لهم یعنی وامحل لهم او مهلت او ډیلی ورکړی دی دوی ته ذلك بانهم قالوا للذين ذلك او دا په سبب د دې سره دا ادلال او دا ارتداد چې دوی کوي په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی ویلي وو هغې خلقو ته کرهو ما نزل الله دی ویلي وو په باره د هغې خلقو کې چې هغې بد ګڼي هغه حکم چې کوم رالیږلی دی الله رب العالمین چا قرآن شریف دی. الله وی دا منافقان چې دي الله به ځکه دا عذاب راوستو چې دوی مشرکانو سره پټ ساز باز کړی وخه چې بظاهر به کلمه وایو او نور به مونږ مرسته ستاسو سره کوکه ګوره ذلک بانهم قالوا للذین ویلو دی منافقانو هغې خلقو ته کرهو ما نزل الله چې هغې د الله منزل کتاب بد ګڼلی و مشرکان او کافران دي هغې ته یې څه وی سنطیعکم وی زرد چې مونږ به اطاعت کو ستاسو فی بعض الامر په هغه بعضې کارونو کې یعنی فی عداوت النبي صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبر علیه السلام د دشمنۍ خبره راغله نو مونږ به تاسو سره کلک اوږه په اوږه باندې ولاړ یو دا د مدینې منافقانو دا خبره کړې وه خو الله تعالی فرمایي چې والله یعلم اسرارهم الله رب العالمین عالم دی په هغه پټو رازونو د دوی باندې فکیف اذا توفتهم الملائکه څرنګې به فکیف حالهم څرنګې به حالت د دوی په هغه وخت کې چې کله وفات کوي دوی لره ملائکو او په دې حال کې چې وهي به مخونو د دوی لره او شاګانو د دوی لره یو پړک په مخ او یو په شا او دوی اخرجوا انفسکم شابه دا روحونه مراو باسي الله بیا به تر نفاق نتیجه الته معلومه شي ذلك بانهم اتبعوا او دا په سبب د دې سره ذلك ان ذلك الضرب دا فرشتي چې بته غرب وباسي نو دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی تابعداري کړې وه د هغه سیر چې هغې خفه کو الله رب العالمین لره کفر کو نفاق کو خدای به ناراضه کو وکرهو رضوانه او دی بد ګڼلی و هغه رضامندۍ د الله رب العالمین لره یعنی وکرهو قرآنه ځکه قرآن د الله د رضامندۍ باعث دی نو دوی به د الله قرآن بد ګڼه نو پس ضایع کړه الله رب العالمین هغه عملونه د دوی لره ام حسب الذین فی قلوبهم مرض آیا ګمان کې هغه کسان چې په زړونو د هغې کې بیماري د شک او د نفاق ده چې ګینې راوبه نه باسي الله رب العالمین ادغانهم هغه کینو د دوی لره ادغان جمع د دغن ده او دغن ویل کې کینې او حسد ده الله وی د منافقانو زړونه د حسد نه پړسېدلي دي ښه بظاهر خو کلمه وي او ډېر ښه وشو چې دا مسلمانانو وګټله ښه او دننه نه ټول ویلي کېږي الله وی زه به د دا کینه بار راوباسم داسې موقع به راشي چې دا نفاق به ټولې دنیا ته واضح شي ولو نشاء لاریناکهم الله وی که چېرې مونږ وغواړو نو مونږ به وښایو ای پیغمبر علیه السلام دا منافقان تا ته منافقان خو خپل نفاق پټوي الله وی زه به تا ته وښیم بیینیم چې دا منافق دی دا منافق دی دا منافق دی او یا به د هغې علامې تا ته وښیم چې دا د علامې دي پکې که چېرې وغواړو مونږ نو وبښایو تا ته دا منافقان فلا عرفتهم بسیماهم نو خامخا پېژنې به ته ای پیغمبر علیه السلام دغې منافقانو لره په علاماتو د هغې سره بسیماهم یعنې بعلاماتهم ولتعرفنهم فی لحن القول او خامخا ضرور بالضرور ته پېژنې دا منافقان فی لحن القول په هغه طرز د وینا کې لحن القول الله تعالی وی د ژبې د طرز نه پته لګي د مخلص سړي پته لګي چې دا خبرې څنګه دي او د منافق هم پته لګي ښه چې دا دې څنګه لګیا دی او خاص کر پیغمبر علیه السلام به دا خامخا پېژندل الله تعالی ورته د هغې علم ورکړی و والله یعلم اعمالکم ولنبلونکم او خامخا آزمایش کو مونږ په تاسو باندې آزمایش دا دی جهاد لبځئ د جهاد فی سبیل الله حکم الله پاک را لېږلی دی او په دې کې حکمت دا دی
وی تر دې چې مونږ ظاهر کو هغه مجاهدین پتا سو کې نعلم المجاهدین الله ته مجاهدین د مخ کې نه معلوم دي نه معنا نظهره الله چې دنیا یې ویني کارا کو مونږ دا مجاهدین پتا سو کې والصابرین او دارنګ هغه صبر کوونکي په شدائد باندې ونبلو اخبارکم او دین پار چې مونږ آزمایش کو دا خبرونو او دا حالات استاسو چې کم سړی مجاهد دی مخلص دی کم سړی غیر مخلص دی ان الذين كفروا فتحقيق سلام کسان چې هغه کفر کړي دي وصدوا یعنی وصد الناس او من کړي دي هغه خلق الارض لار الله رب العالمین وشاقوا من خالفوا او دی مخالفت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ورستو ده غنه چې واضح شوه دی دوی ته هدایت لن يضر الله شيئا هرگز ضرر نه رسیږي الله رب العالمین ته د هیڅ یو سیر او زرد چې ضایع بکی الله رب العالمین هغه عملونه د دوی حبطوي ضایع کولو ته هغه خلق چې تاسو ایمان نه وړي د تابعداریو کې د الله پاک او تابعداریو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو مباطلوي اعمالکم هغه اعمال خپل لرا چې کوم اعمال مخکې کړی دي او اوس مخالفت د پیغمبر علی السلام کوي نو سابقه اعمال یا هغه بی ادبی کوي نو سابقه اعمال بم ټول ضایع شي نو الله تعالی ودا څنګه مکوي او هم د دې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال او استنباط کړی دی چې چا نفل روزه شروع کړه یا نفل منذ شروع کو یا نفل حج شروع کو او به په منځ کې مات کو نو اوس به سر تر رسیخه نو باول کې نفل اوس نفل نه دی اوس واجب شو لازم النفل بالشروع او دا ځکه چې هغه کومه حصہ د کړي دا یو رکعت یا نیم ورځ روزه نو کدی اوس پورا نه کی نو هغه سابقه هټول هغه برباد شو او الله تعالی خپل اعمال مو برباد وایخه ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا تحقیق سراغه کسان چې کفر کړي دي او خلق منی کی دلال د الله رب العالمین او بیا دوی مرشي او حال دا چې دوی کافران وي او کفر باندې خاتمه وشي هرگز به بخششونه کی الله رب العالمین دغه خلق دا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون فلا تهنوا فاستاسو سستی مکوي اے مسلمانانو الله وی د جهاد میدان لګیدل دي او کافران جنگ لراوزی الله وی تاسو غره سستیونه کوي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم یعنی ولا تدعوا الى السلم دا غلا لاندې دي او تاسو بلنه مور کوي په طرف دروغ باندې اے کافر وی دروغ نه کوم او جنگ کو جنگ او مسلمانانو یې نو یاره روغه به وکړو دا روغه مصالحت خشه دي الله تعالی وی دومره سستی مکوئ تاسو د اسلام د پاره د بدنامۍ باعث ګرځئ که کافر هم صلح ته تیار دي لکه صلح حدیبیه کافر هم تیار دي او مسلمان هم تیار دي نو بیا ټیک ته باغې کې مصلحت وی نو بیا صلح هم ټیک ته سناروا نه ده خو که کافر چې کم دین هغه نه تیاریږي او مسلمانان هغه چې کم دین داغي باغې کې بیزتی وي الله تعالی بدای بیزتی باندې بیا تاسو صلح مکوئ فلا تهنوا سستی مکوئ تاسو وتدعو الى السلم او تاسو بلن مور کوي په طرف دروغ باندې سلمنا صلح وانتم الاعلون او حال دا چې تاسو به اوچتي په دغه کافرانو باندې که تاسو ایماندار یې الله به تاسو اوچتي والله معكم الله رب العالمین سره تاسو نه دی یعنی بالعون والنصر ولن يتركم اعمالكم او هرگز بکم نکی الله رب العالمین هغه عملون تاسو لرا سمل جزاء اعمالكم چې کوم عمل لیکړی دی الله یې پورا بدله بدل کوم ها ولن يتركم یعنی ولن ينقصكم انما الحیات الدنیا لعب وله تحقیق سره دا ژوند دنیا چې دی نو دا خو اصلوب او ټوکی دی او کچره تاسو ایمان راوړی په الله رب العالمین باندې او تاسو ځان بچ کوئ د کفر او د شرک نه نو درب کی تاسو د الله رب العالمین هغه بدلی د اعمال تاسو ولا يسألكم اموالكم او نغواړي الله رب العالمین تاسو نه هغه ټول مالونه تاسو الله تعالی چرته هم داسې نه دی ویلي چې لکه په زکات کې ټول مال د سیل می ورکړي ها یا په عشر کې ټول مال د سیل می ورکړي الله تعالی یې دا حکم میرا لګلې وې نبی وتا سو بخل کو ډیر ګران شی وتا خو الله تعالی نرم حکم را لګلې دی ولا يسألكم اموالكم نغواړي الله رب العالمین تاسو نه غمالونه تاسو ان ټول لسیل می ان يسألكموها کچره غواړي الله رب العالمین تاسو نه ټول مالونه فيحفكم او پس الله رب العالمین مبالغه کی پتا سو باندې فيحفكم
لکه سړی چا په ورپشي شي چې نه خامخا به ورکای ښا نو که الله درته ویلې وي چې ټول مال به ورکای د الله په لار کې او خامخا به ورکوي بل لار هم نشته نو الله تعالی وی تبخلوا یا به تاسو د بخل نه کار اخیسته او لک خلق بداسي و چې هغه به د الله غ حکم پورا کړي او اکثریت به فعل شي ويخرج اضغانكم او را ظاهري الله رب العالمین هغه بغضن استاسلرا اضغانكم جمع د زغن دا حسد او کینه ته وي تاسو بغضونو کې چې د اسلام سره کوم بغض دی الله تعالی هغه ښکارا کوي ها انتم هؤلاء تدعون خبردار تاسو چې او دغه کسانو تاسو دعوت درکول کېږي د دې لپاره چې تاسو خرج وکړئ په لار د الله رب العالمین کې شکر دې د ټول مال خو الله تعالی اډر ونکو خود بعد مال کله وی 1/4 ور کوي کله وی 1/5 ور کوي او کله وی 1/10 ور کوي کله وی 1/20 ور کوي او کله وی 1/40 ور کوي ټول مال خو الله تعالی نه دی یاد کړی نو تاسو الله تعالی دعوت درکړه دی لتنفقوا فی سبیل الله خو الله یو سم په کیسه نه داسې چې بخل کوي زکات نور کوي 1/40 تم تیار نه دی فمنکم من یبخل او چې سره 1/40 زکات نشي ورکولې نو دی با 100% سر څنګه د الله تعالی په لار کې ورکی فمنکم من یبخل بعد پتا څو کې هغه څوک دی چې هغه د بخل نه کار اخلي او هر هغه څوک چې د بخل نه کار واخلي نو پس په تحقیق سره د بخل کې بخل ځان باندې وبال دته دی والله الغنی یعنی عن نفقاتکم دا موه چې کنه الله مونږ ته محتاج دی الله تعالی مستغنی دی تاسو د خیراتونو نه وانتم الفقراء تاسو ټول محتاجان الله رب العالمین ته یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله نو تاسو محتاجان په طرف د الله رب العالمین باندې وان تتولوا او کچره تاسو مخواړوي د ایمان او د اسلام نه او د جهاد فی سبیل الله نه نو بدل براوړي الله رب العالمین یو قوم چې هغه ما سیوا تاسو نه تاسو ولوي کی بل قوم براولي ثم لا يكونوا امثالكم بیا باغی نه تاسو په شان ته فل بخل هغه ډیر سخیان او ډیر چې کم دنو هغه یعنی د الله تعالی د حکم نه قربانی دون کی خلق وي نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه وی هم قوم هذا وی هغه د دې حضرت او هغه د دې صاحب قوم دی ښه چې هغه الله رب العالمین په دین باندې باغی هر قربانی ته تیار وي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك